الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له. وحده لا شريك له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له. وحده لا شريك له ولا والد له ولا ولد له ولا مولود له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. زما ډیر معزز او محترم او مشرانو همزولو خویندو میاندو
جبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې وکسان داسې دي چې دا به د عرش معلا د سوري د لاندې عزیزانو دا پته لګول غواړي چې آیا په دې اوو کسانو کې ما ګناهګار شته که نشته او داسې ورځ ده چې د الله جل جلاله د سوري نه علاوه ببل هیڅ یو سوری نه صرف د الله د عرش سوری وي بس دومره سخته ورځ ده چې کله د محشر ورځ شي دا تمام مخلوقات به حضرت آدم علیه السلام لراشي ورته به عرض کوي ته خو بابای آدمي د ټولو بني آدمو نکوي رب ته سوال وکړه چې حساب کتاب شروع کړي حضرت آدم علیه السلام به ورته وایي ډېره سخته ورځ ده ما د غنمو دانه خوړلې ده زه د الله جل جلاله مخې د دې لرې نظم داسې نه چې الله وایي تا سره حساب کتاب دی بیا به خلک داخل خو داسې کار وکړئ چې تاسو حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت نوح علیه السلام نه راشئ دا آدم ثانی دی نو خلک به نوح علیه السلام راشي ورته به وایي الله ته سوال وکړه جهنم ته دې ولېږي موږ خو چې دې سخته ده دغه شو الله جل جلاله ته فریاد وکړه نوح علیه السلام وایي زه به ته نشم مخامخ کېدی ما سوال کړی ما سره څه نشته چې الله ته ووایم یو پیغمبر بل پیغمبر بل تر اخره ابراهیم علیه السلام نامبر براش ابراهیم علیه السلام ورته وایي ما ویلو انی سقیم زه ناجوړه ما دا وینا کړې وه اګر چې زه خو روحاني ناجوړه وم جسماني نه وم خبره یې غلطه نه وه صحیح وه لیکن الله مو چې تا نچولی وي چې زه ناجوړه وم ما سره بیا جواب زه نشم آخره کې باقا انعامدار محمد عربي صلی الله علیه وسلم خواله راشي نبی علیه السلام ته به فریاد وکړي نبی علیه السلام ویاوه زه د دې وینا کولی شم الله جل جلاله ته به سجده باندې پریوزي سجده باندې به ته پریوزي او ورته به ووایي چې الله زما د امت سره حساب نه د ټول مخلوق سره حساب شروع کا ټول سره نو بس نبی علیه السلام ته به ووایي چې بس سر جد کې حساب کتاب شروع کړو زما ځان ته هغې سختې ورځې هو کسان به د عرش معلا د سورې د لاندې سورې به ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي قال سمعت رسول الله ما اوریدلی دی نبی علیه السلام نه نبی علیه السلام فرمایل سبعه وکسان دي یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله الله به د خپل سوري د لاندې راولي په هغه ورځ باندې چې صرف سورې به صرف سورې د الله جل جلاله د عرش وي نور بس نمبر فرمایي الامام العادل بادشاہ عادل څومره بادشاہان چې تیر شوي دي څومره بادشاہان دا ټول بادشاہان دا چې کوم عادل پکې تیر شوي دي رذیلان نه تیر شوي سودخواره نه تیر شوي شرابخواره نه دا الله نافرمانه نه نو دغه بادشاہ به د عرش معلا د سورې د لاندې ډېره غټه خبره ده دا الله پروټوکول به ورته حاصلي دلته چې یو معمولي کسي آیا دو درې پولیس دې مخکې یو څلور پنځه شاته نو جی دی وایي هم چونی دیگر
کری نست وای چیم زیم دا نور سدی بار خوشحالی اللہ جل جلالو فرمائے دا دل بادشاہ بزمان دارش دا سوری دلان دی ولاڑی پارش با اللہی دے بای دا سوری لان دی سنگا گڑا خبرو حشام ابن عبد الملک یو دیر خبادشاہ ترشوی او دا دے پدا وقت کے عمر بن عبدالعزیز دا مدینی منوری ولی آدو مدینہ منوری کے ولی آدو دیر آگے مدینی منوری تا سوال جواب اولی گو ویلار شیو گورے چی دا صحابو شاکر پا مدینہ منوری کے اشتیو کنا ہو کئی زمان ملاقات بسرو کئی بس عمر بن عبدالعزیز یو نتپوس بل نتپوس بل نتپوس آخر دا چی یو کس معلوم کو اگو تیوی دلتے یو کس دے خوی دا صحابو شاگرد و صحابوی لدری دی نو لحاظا خوڑیر مدی لری زی کی دا خار والا و بازار والا و تخاریش دا سڑی دا مروی نخ پیرے اگوی دا ولی وی اوچ دا دو دے آمان دا و دی تو مروش دا سم مسلمانان دی دے پس لارو یو خوشی زی کی کوٹوا لیکن آسو پلی عبادت دامے کہو تیو کین آستل عمر بن عبدالعزیز ولی آپ اس اڑ کے انسان ہونا آپ سلاڑو ورتیوی چتاسو من ملاقات کے ورغوارو وغوی کے نہیں نو سستوانو کے جوری دے ودر ابو استی لکا منی چیو دا حولا ولو ابو من مستادا انتظامی والا وکو نبی ورتیوی صدر آملی وی باچا سر ملاقات کرو اخوی اس دا باچا سر ملاقات دا دنیا دار خلق دی دو سر ملاقات کرو نو اخوی اس باچا سر ملاقات کرو بولو دلری زیدر آگلی اخوی کون ملاقات دا سڑے سو کو حکم تو شاگرد صحابہ دے سلمہ ابن دینار نمو او مشہور کو ابو حازم باندی عمر بن عبدالعزیز روان شو دیور تاواز کئی لکا ودرے گئی چلاڑ تو جو تاواز کنا ہوئی بولی قرآن کے اللہ جل جلالہ فرمائے چیو بسکوئی اطاعت بچا کوئی دا اللہ بکوئی دا رسول اللہ بکوئی او دا قول الامر منکم بتا سکے چکا امر والا کسان دی اگے اطاعت بکوئی بادشاہ لہذا زمد سرطا یو حکم دا اللہ من نوراوان شو سکر دے اخپلا گوڑ ہو چکل آلتا و رسیدو نو عمر بن عبدالعزیز ورمن ڈنگنا شام بن عبدالملک تو وی لکنا پاسا دا سیاخ واجی خواگوئے مولانا دے تا خیاری دا پیسو دا دیو دا دی خنداغ مولانا دے گورے را پاس بسی نو آقا حیبت روان استو پیدارم پری خوندا ورمنڈے بسی بوانا چراغی پا خیر و سرگو و تیوی زڑی زیاد خپشو مجھتا سدر ترالے پکار داو ایک سدر دلے ہوئے پکار دارا چیز در غلے ہوئے ہونا تا سورارے مات دیر چند گرانے زستا سورا تو قدر کما نو کینو ورطوی روٹے ورا سرفری سدی پک خوراک دی اگوی سدر دنیا دارا سوی روڑے نو ستاسو دا روڑے پتہ نہ لگی چی تاسو بسکٹ لگا زدش روڑے نو اگوی خواہ ویسا ٹک تا چی نخوری جو ویسا بدا یا ادبت پوسونا کور بارا اگو تی پوری کا زمان دنیا مبارکی تا پوس کے نو پورے ذرا دنیا بچت سر پوئے گا او کدا آخرت تا پوس رانا کے نو ما کسی با التر آگلے وے زدی بزان کو سر مختلف دا دی بلا غلطی کرے مسئلے تا پوس کہنے پا جماعت تو با امام پسی زی کور تا بینر آگوانی پلارا پوسے کی با آواز لگے چی دود رہ گئے تا پوس تا نکوما دا دی چلتے و ڈاکٹر تا یا افسر تا ہوا وی یو دوائی تا پوس تا نکوما دا جستر کی بدا مسرور باشی تا بیچ ہوئی خوڑا تا خمولیا دا چی مزید دورا امام نے مزید کم سے آواز کو کم سے خبر دورا نئی مان کے ادھر تسوئی او دا ڈاکٹر تنخواہ یو نیم لاکھ روپے و دا امام 15,000 و بیام خلق تو ایمان مالدار ایمان مالدار تاولی سر علم دے سر دین اللہ تبارک و تعالی دا
ورکړي. نو فرمایي وای تپوس مې دا دی چې کله خلک د دنیا نزي آخرت ته نو ډېر خپه نشي دی. تاسو وجه زمونږ د سره وړاندې کېږي چې موږ دنیا نه لاړه وي دا د سلوک وجه دا خبر راته وي دی ایکسپلینیشن راته وي وکړه هغه وایي ښه ډېره اسانه خبره ده. وایي ستا په یو علاقه کې ښکلې بهترینه کوټۍ ده هغه کور دی او ډېر زبردست ځای دی جوړ کړی دی د څملاستو د کېناستو د خوراک د څښاک د مېلمنو د هر څه انتظام پکې موجود دی او په بله علاقه هم ستا کلی دی او په هغې کې ستا هېڅ هم نشته تش ډاګ دی او چوکي پې ولاړ دی او غني پې ولاړې دي. وایي دا راته ووایه چې کوم کور ته به ځې هغې ځمکې ته به ځې که دې ته به ځې وایي نه زه خو به کوټۍ والې ته ځم هلته هغه ځای ښه دی که هر څه پکې دي. وایي دقه حال زموږ دی چې موږ د آخرت لپاره ځان له هېڅ شی هم نه دی جوړ کړی ځکه ورته پته زموږ نه غواړو. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېدو نو صحابه کرامو ته وایي ډېر خوشحالېږم زه به اوس د پیغمبر علیه السلام سره میلاو شم. دومره یقین من که مړه کېږو من به چې دقه جهنم ته ورپېږم په دې کټ ته مې تاسو څنګه دې قبر ته غورځوئ نو جهنم مې ځای دی دا په خپله مې ته پته ده. ګورئ انا فکر وکړئ څو یو 15-16 غنټه خپل اعمالو باندې نظر وغورځوئ چې څه مونږ کړي دي. نو فرمایي الامام العادل امام عادل بادشاہ دی والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل یو هغه لکه ځوان چې خپل ځواني په عبادت د الله کې صرف کړي. اوس ته ووایه که نه لکه ما قبر باندې نظر وغورځوه او کوم هلکان چې دي یقین په خدای وګړي خپله فرمان د نبي علیه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم. ابو هريره صاحب وایي چې هغه هلک چې د هغه ژوند په عبادت کې تېر شوی ژوند د هغه ځواني نور نو صرف ځواني دا به د عرش معلا د سوري د لاندې څومره غټه خبره څومره غټ پروټوکول دی داسې چاته میلاوېدی شي د دنیا په تاریخ کې داسې چاته نشي میلاوېدلی دنیا په تاریخ کې. ورجل قلبه معلق بالمساجد او بل هغه سړی چې د هغه زړه په جومات پورې لګېدلی په جوماتونو پورې زړه لګېدلی زه ډېر په افسوس سره ډېر زیات په افسوس انتهایي او ډېر په عاجزۍ سره خبره کوم چې د سړي نږدې کوري او د جمعې په مبارکه ورځ باندې هم د ده د خطبې د جمعې لاړه شي زیب چې د جمعې په مونږ باندې کوي څه او سړی د لرې لرې ځای نه دلته راغلي دي د لرې لرې ځای نه مانځله او دا نږدې سړی ناوخته راځي تاسو ووایئ د جمعه سره زړه لګېدلی دی دلته څوک نشته مړه چا زنار هم تاسو ونه پوهېږو زړه یې لګېدلی جومات پورې نه دا سره لاندې لګېدلی دی به د عرش معلا د سوري د لاندې راشي دومره یې ښکلی څومره ښکلی چانس دی د جمعې ورځ ده او بانګې ووي دوکان بند که کور نه راوځه راشه په جومات کې کښېنه تر هغه وخته پورې کښېنه تر څو پورې جومات دا څونه ګران کار نه دی یاره الله جل جلاله دې د عرش معلا د سوري د لاندې راولي په دې باندې ته د جومات سره زړه لګېدلی او که بیا واپس لاړ شي نو کور کې دا لکه اوس یې بانک وي نو زه به مازدیګر مانځه ځم بس کور کې خپل کار کوه دوکانداري کوه زمینداره کوه خو چې ته وایې چې ورګه چې بانک وي او زه به جومات ته ځم ورګه بانک وي زه به جومات ته ځم بس دا خبره دې شوه دې ته زړه د جومات سره لګېدلی نو څو شو درې ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه دوه کسان هغه دي چې هغه د الله د رضا دپاره یو ځای کېږي او د الله د رضا دپاره جدا کېږي او محبت ساتي لکه دا مشران زمونږ د لرې لرې ځای نه راځي د څه دپاره راځي صرف د محبت د الله ده نه زه څه چا نه څه ورکوم او نه زما سره څه شته خو د الله د رضا دپاره راځي صرف
یا عہدیداری یا مثال په تور په لاس او اختیار کې سي دعا سره سره لاس او محبت او سلام او کلام کې جانا سټوټه به درا جدا شي یو دای چې بالکل سدي هغه د چا خبر وي د ملاس کې واده پاسورونه او ته سره محبت سره صرف د الله درزه ده نو دا دونه به الله دار شي الله د رسول الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال بل یو سړی دی یو جنې ول دعوت ورکو د ګناه چې زما سره دا ګناه وکړه خدا د منګوري اخیرات چې ټولې هغه زنانه نه وه هغه زنانه لوی هغه نو د ده ایمان دومره مضبوط دی چې دا زنانه څوک ته ذات منصب و جمال د لوی خاندان زنانه ده او ډېره حسنداره زنانه خدا ته یې څه ووې دعوت یې ورکړ او فقالت ورته ووې اني اخاف الله زه یېرېږم د الله نه دا سړی به دار شي مو الله د رسول الله من ډېر الله نه سړی ګناه موږ نه کوو او شراب نه موږ دا نه څکو او غلا نه دا موږ چېرته کوو پردۍ پیسې نه موږ چېرته الو دلته راته په دې چې پیسې کېدي به تړو نه هله به تعالی الله تعالی موږ ثواب درکړي شراب پراته دي خو تا وې نه شم څکې دا د الله نه یېرېږم دا تا ته اوس ثواب ولیکلی شو جنۍ دا دعوت یې هم درکړی دی ته وې نه زه د الله نه یېرېږم دا تا ته ثواب میلاوېږي یا څه خو مونږ دي یو دا خو مونږ چې خبرې دي مونږ سجده ده ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه یو سړی صدقه کوي بیا داسې صدقه کوي چې پټه یې کوي بیا داسې پټه صدقه کوي لا تعلم شمالو ګس لاس ته پته نشته ما تنفق یمینو چې د خلاص ورکړله ویلي ګس لاس ته پته نشته چې زما د ښې ملګري څه ورکړو الله فرمایي دا سړی به دار شي مو الله د رسول الله ذکر قرآن عظیم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى اے د ایمان خواندانو خپل صدقې پس بادن او تکلیف سره مه بربادوئ چې دیو لاس بل لاس سره خبرونو پای کې بچا مسول دي څه به څه خبر بالکل پټه نو عزت نفس چې دی هغه دې پیمات نه کو سړی عزت دې مساتو او ځان دې دار شي مو الله د رسول الله دا پټه صدقه نمبر ومو ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه سړی راغلی جومات ته او د سهار مانځله وایي سهار دا مونځ پکې څه ویل که موږ نه پېژنو علاقې کې خبره کوله وي پورې سټ او کس دلته وي بره ځینه به خلک راتلل نو دا پی او دا ماسته او دا خادي خو دا به پخوا چې کوم د والي سوات هغه کفتانانو هغوله به یې راوړل مې په دغه ورځ باندې هغه راکوز شو جومات ته هلکه وي زه وینا ورته کوم چې یاره دې والي صاحب ته باچا صاحب وایي هغه ته ووایي چې یاره زمونږ دا ماسټر دا مونږ ته ډېر زیات ګران دی چې دا نه کټ کړي دا موږ به کوو دا ماسټر دا راته ګران دي جوماتونه هم لري چا کله راغلي دي نو خپل هغه پیمه او صافه د خدای ښودي دي ډېره کې ناست وي تپوس دې کړی وي هغه څه شو هغه ورته خو د اختر منظر لري کسانو ته پاسې د خدای بندې نه یو کټور وړ پر باندې شپږم مثبت پرس کی زه چې زه وی دا مکه نه یم راغلی نو زه وایم دا خلک کوئی سار دا په کې راځي نو نو کو سار باندې نه اورېدل مو صدور ټیم باندې ورو سار دا باندې مو څه چې دا سوالات خیرو من النوم چاته وي زناور ته وي چې لکه پاسې اجازه د خپل ورو کړی دا هم ته وي پاسې خوب نه نامون چې دا بهتر دی نو چې ته سار راشي او باندې لا ټیم پاتې ایا په کور کې پاسې د مانځه ټیم لاشته منځله برازي او لاست وخت کې و جاړي پټو خزي تم پته نشتا بچی تم پته نشتا کور کې هم چاته پته نشتا او ته الله ته ار سره مخې ته چې الله زما ګناه دا مې کړو او چې دا ټول ګناونه دې مخې ته کړو نو جړا ودشي چې دې وجړل نو د الله دې یې به وجاړي چې چا د الله دې یې وجړل ففاضت عیناه سترګې چې کوم دی هغه راوبېلې دغه سترګه
یوا او دویمه دا چې دا چې مو الله د سورې د لاندې نو دا اووه کسان ما اووه کسان ذکر کړه اووه کسان په دې اووه کسانو کې خو یو کس پکار دی چې موږ ځان جوړ کړو امام عادل خو نشي جوړېدی ځکه باچایي زموږ سره نشته لیکن هلکان داسې شته چې هغه خپله ځواني په عبادت کې صرف کولی شي د هغو سره چانس دی بیا ځواني لاړه چانس ختم دریم دا چې زړه دې په جومات پورې پیوس کړو را لکه جومات چې خوشه پروت دی او ته د پردو په شان دې په آخر کې راننوځې او کور دلته نږدې دی جګه وایي چې لکه نو هلته ورځې کېږي الله به تپوس کوي او محبت ساته د غریبو سره د الله د رضا لپاره بالکل د الله د رضا لپاره ولې د هغه څه تمه نه درېیم څلورم نمبر دا چې صدقه وکړه 1 روپۍ ورکړه 1 روپۍ ستا وس کېږي 10 روپۍ دې وس کېږي خو دا 10 روپۍ داسې پټې ورکړه چې ستا د ښي لاس نه ګس لاس خبر نه شي په دې طریقې سره درېیم اخري خبره خو دا ده چې مړه راپاسه الله جل جلاله وجاړه چا نیولې او که جوړه نه درځي هسې دا مخ ورته ګډوډ کړه اخره کې به جوړه درشي که نه غلی جوړه طریقې کوي نه او به جاړه په تنهایي کې څنګه جوړه ورته څوک مخامخ جوړه نه شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا الله جل جلاله رضا شکرانه نصیب کا بڑھ جہان پر دے رہا ہوں اللہ یا اللہ رب والد سے استادان نے تمام رشتہ داران اللہ جل جلاله سورہ پاتشوی تمام عالم کو مکان نبی علیہ السلام اللہ در طول رب العالمین کامل مغفرت وکړه الله به ناس کسانو کې رب العالمین او خصوصا توتا چې هغه بیمار دی منظر نو بشارت نه راغلی دا شانتي هغه توصیف الګ دی بیمار دی ډېر ورځې شو ملاقات سره نه شي نو دې کسان به دعاګانې ویناګانې کړې الله تبارک وتعالى دې ټول شفای کامل اجر نصیب کړي هم کو دې بیماری دې نور بیماری دې الله دې ټول شفای کامل اجر نصیب کړي الله تبارک وتعالى چې موږ قرآن شریعت دې یادونه ورکا الله مشکلات او پریشانی ختم کړه الله د اولاد طرف ته پریشانی وي الله ختم کړه الله اولاد د دیندار او صالح نه کامل کړه الله چې اولاد نبی الله دیندار صالح نه کامل اولاد ورکا الله جل جلاله زموږ رضا شه الله دې جماعت کې صبر کسانو لاس اخلاص کړی یا وس کې یا نور رب العالمین خپل رحم کرم وکړه او د دې عوض په دنیا او آخرت باندې ورکړه الله جل جلاله زموږ رضا شه یا الله زموږ رضا شه صلی الله تعالی علیه